الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په حواله باندې په دوه موضوع باندې خبرې شوې دي او د هغې سلسله لا جاري ده. اوله خبره دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ډېرو زیاتو حیثیتونو کې یو حیثیت د داعي الی الله، الله طرف ته خلق را بلونکی. د الله بندګۍ طرف ته خلق را بلونکی. او دویم حیثیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معلم دی چې خلق پوهی په هغه ټولو خبرو یې پوهی چې کومې خبرې د دوی دپاره ضروري دي، د دې ذمه دارۍ څه دي، فرایض څه دي او د دې حقوق څه دي. دې دواړو خبرو نه خبروي، د دې آغاز څه دی او د دوی انجام څه دی، دوی ناکامي څه ده او د دې کامیابي څه ده. ټول انسانیت په دې دوو خبرو. دا تعلیم او دا د تعلیم دا سلسله جاری ده. نن په دې سلسله کې زه یو دوه بنیادی خبرې کول غواړم. اوله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت او د تعلیم بنیاد دا په ایمان باندې دی، په ایمان. او د ایمان چې څومره آبیاري کېږي نو دومره په دې تعلیماتو باندې عمل کول خلکو ته اساني، او څومره چې د ایمان آبیاري نه کېږي او دا ونه وچېږي، دې ته اوبه نه اچولی کېږي، دې کې تازګي نه پیدا کېږي، نو هغومره خلک د خپلو ذمه دارو نه او د خپل فریضې نه او د خپلو حقوقو نه لرې کېږي. دا ایمان د ټولو نه لوی بنیاد و، خو د ایمان د دې بنیاد په وجه باندې چې اولنو خلکو کومې کامیابۍ حاصلې کړې وې، وروستنو خلکو بیا هغه کامیابۍ حاصلې نه کړې او مونږ خو خود حاصلې نه کړې. د دې بنیادي وجه څه ده؟ دراصل دو بنیادی وجوهات. اولنۍ خبره دا ده چې ایمان شعوري ایمان پکار دی، شعوري ایمان، روایتي ایمان نه دی پکار. روایتي ایمان چې دی هغه میوې او هغه ثمرات او هغه فایدې نه ورکوي چې کوم شعوري ایمان ورکوي. دویمه خبره دا ده چې د ایمان داسې تشریح چې د هغې د عملي ژوند سره څه تعلق نه وي او هغه صرف په هوا کې یا د دې دنیا سره څه تعلق نه وي او د بل عالم خبره یې صرف، نو بیا هغه ایمان سړي ته هغه فایدې نه ورکوي او هغه ثمرات او هغه نتایج نه ورکوي چې کوم د ایمان نه مطلوب دي. او دلته زمونږ په دې زمانه کې د ډېرې زمانې نه دی خوا مشکل دا جوړ شوی دی چې یو طرف ته خو موږ روایتي مسلمانان، روایتي مسلمانان، پلار مې مسلمان و، نیکه و، د نیکه ډر نیکه، ور نیکه مې نسل مې مسلمان، ما څوک د اسلام نه نشي ایستی. که زه کفر کوم مسلمان یم
که زه خدای نه منم هم مسلمان یم او که پیغمبر نه منم هم مسلمان یم که د قرآن نه نیم خبر هم مسلمان یم که غلا کوم که دروغ کوم که قتل کوم که زنا کوم که ډاکه کوم که رشوت اخلم که سود کوم که مسلمان وژنم زمونږ د مسلمانانو تصور دا دی د چا پلار به ما د مسلمانۍ نه ووژني څنګه د ما د مسلمانۍ نه ما نوم مسلمان دی د ما د پلار نوم د مسلمان په کور کې پیدا یم څنګه څوک د پښتو نه څوک نشي ایستی پنجابی د پنجابیتوب نه څوک نشي ایستی بنګالی د بنګالیتوب نه څوک نشي ایستی نو داسې د مسلمان یو فکر جوړ شوی دی چې زه که هر څه چې کوم خو زه مسلمان یم څنګه ته ما د مسلمانۍ نه وباسي مونږ داسې خلک لیدلي دي چې هغوی خفا د کفر خبرې هم کوي خو چې ته ورته وایې چې ته مسلمان نه یې ولې مسلمان نه څنګه مسلمان ته مسلمان یې یوازې تا نه ښه مسلمان یې چا له کلمه نه ورځي هغه مسلمان دی دا شی ډېر خرابۍ طرف ته لاړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم سړی مسلمان شو نو د مسلمانېدو نه مخکې چې هغه څه کول هغه ټول هر څه یې پرېښود هغه ته دا ټول هر څه د جاهلیت خبرې ښکارېدې وړې وړې خبرې یاره دې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوم څه خبره به ورته مخې ته راغله نه دې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوم چې دا خبره ټیک ده که ټیک نه ده وروسته چې بیا کومه خبره راغله نو بیا چې خلک مسلمانان دي نو بیا هر سړی مسلمان دی مونځ کوي مسلمان دی که مونځ نه کوي مسلمان دی که دروغ وایي مسلمان دی او که د دروغو نه ځان ساتي هغه مسلمان که شراب څکي هغه مسلمان دی او که شرابو باندې لعنت لیږي هغه مسلمان دی زه دا نه وایم چې په عمل یې په کبیره باندې سړی د اسلام نه وځي خو زه دا وایم چې دا د اسلام کارونه خو نه دي کړي دا د اسلام کارونه نه دي د مسلمانۍ سره خو د دې خبرو څه سمون نشته د ایمان سره خو د دې خبرې جوړ نه جوړېږي قرآن چې کوم ځای کې ایمان ویلی دی هلته یې ورسره عمل صالح ویلی ایمان چې ورسره کوم ځای ویلی هلته ورسره عمل صالح ویلی دا عمل صالح خو داسې بېځایه شی خو نه دی داسې د زیاتي شی خو نه دی دا خو د دې ایمان تقاضې دي دا خو د دې ایمان هغه عملي کرشمې او عملي میوه ده عملي میوه ده ومثل كلمة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ته د دې نه نه خبر چې الله تعالی د یو پاکې کلمې مثال څنګه ویلی دی ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة د کلمې طیبې مثال دی كشجرة طيبة لکه یو مزیداره یو ثمر آوره یو بهترینه ونه پاکه ونه چې په پاک ماحول کې د پاک تخم نه د هغې بهترینه آبیاري شوي د هغې هغه تمام ضروریات پوره وي هغې ته د نور څومره ضرورت دی هغې ته د هوا څومره ضرورت دی هغې ته د رڼا څومره ضرورت دی هغې ته د یو ښکلا ماحول څومره ضرورت دی د کوم موسم ورته څومره ضرورت دی دا ټولې تقاضې ورته پوره وي او اصلها ثابت د هغې جرړې کلکې په ځمکه کې نښتې وفرعها في السماء او څانګې بر اسمان طرف دی او یوازې دا نه چې جرړې مې او تنې مې او څانګې مې نه تؤتي اکلها هغه د کومه میوو دپاره جوړه ده کومې میوې د هغې نه امید دی کومې میوې د هغې سره مناسبې دي میوې ورکوي نو دا جرړه چې شته او تنې نشته نو دا څنګه ونه ده د کلمې طیبې خو جرړ هم دي د هغې خو تنم ده د هغې خو څانګې هم دي او هغه میوې هم ورکوي نو چې عمل پکې نه وي چې اخلاق پکې نه وي چې کردار نه وي نو د هغې په تقاضا عمل نه وي نو دا څنګه ونه ده چې دا میوه دې خو میوې نشته دا میوه خو شنډې ده دا قرآن مجید دا شعوري ایمان پکار شعوري ایمان روایتي ایمان نه پکارېږي روایتي ایمان نه پکارېږي نو دې باندې نه کېږي چې زما پلار دې بس زه مسلمان یم ما دنیا کې په رجسټر کې خو تاسو قادیانان هم وایي زه مسلمانان خو قادیانې مسلمان او وایي زه مسلمان نو د دنیا په رجسټر باندې الله تعالی فیصلې نه کوي د الله تعالی خپل یو رجسټر دی
هلته د څه خلکو نومونه به مسلمانانو په لیست کې دي او د څه خلکو نومونه د غیر مسلمو خلکو په لیست کې دي. د قیامت په ورځ به فیصلې د دنیا ده په دې رجسټرو نه کېږي چې تا وایې چې په شناختي کارت کې او په پاسپورټ کې په خانه کې ما لیکلي چې مسلمان نو دا رجسټرې به د قیامت په ورځ نه راوړی کېږي چې په دې کې وکتل شي چې هلکه د عبدالله عبدالرحمن نوم په کوم لیست کې و، بلکې د الله تعالی سره نورې رجسټرې دي چې په هغې کې به پته لګي چې کوم سړی مسلمان دی او کوم مسلمان نه دی، کوم مؤمن دی او کوم مؤمن نه دی. دا اولنۍ خبره. دویمه خبره د دې نه هم ډېره زیاته ضروري ده، هغه دا ده چې ځینې خلک د ایمان داسې تعبیر کوي، داسې تشریح کوي، داسې وضاحت کوي چې د هغې د دې دنیا د ژوند سره څه تعلق نه وي. لکه ته وایې د دې دنیا دا ژوند بالکل یو جدا شی ده، د ایمانیاتو نه بالکل ځان له خبره ده. په د دنیا ژوند خو د دنیا ژوند دی، د بازار اصول جدا دي او د جومات اصول جدا دي. بس د بازار کې ځان نعوذ بالله په بازار د دې دنیا کې دا خدای نه دی جوړ کړی، نعوذ بالله دا د خدای په خدایۍ کې شامل نه دی. دا پټۍ، دا دکان، دا دفتر، دا عدالت، دا ایوان صدر، دا د وزیر اعظم کرسۍ چې په کوم ځای ده، دا د فوج بیرکونه چې په کوم ځای دي، دا د پولیسو تانې چې په کوم ځای باندې دي، دا عدالتونه چې په کوم ځای دي، دا د وکیلانو باررومونه چې په کوم ځای دي، دا یونیورسټۍ چې په کوم ځای دي، دا منډۍ او دا بینکونه چې په کوم ځایونه دي. دا نعوذ بالله د خلکو داسې تصور دی چې دا لکه د خدای دغه دنیا نه ده پیدا کړې، دا د خدای د آزاده، دا به بل چا به دا پیدا کړي. هلته کې د اسلام څه کار دی، هلته د اسلام څه تعلیم دی. اسلام د جومات سره تعلق ساتي. جومات ته راځئ نو دا به کوې او دا به نه کوې او غلی به کښېنې او دا به کوې او تلاوت به کوې او بل چټ به ښکته وړئ. بس د جومات سره د اسلام تعلق دی، د دې بهر دنیا سره تعلق نشته. د ایمان نه چې د ایمان تشریح داسې ده چې بس د ایمان معنا دا ده چې ته چې سم مؤمن شې که نه ته به په هوا الوځئ. ډېرو علماو نه موږ نه هم خلک تپوسونه کوي، یاره چې داسې وظیفه راته وښایه که نه چې چېرته د چا مخې له ورځم او څوک مې ویني نه. لکه د ایمان د خلکو داسې منتر غوندې ښکاري، لکه د هندوان او دا سیکان داسې منترې نه وایي، منترې چې منتر مې وي او په هوا والوځي. ایمان د دې دپاره دی یاره جي ناست دلته یم او په هغه ځای کې مې فلاني ځای کې او دغه غیبونه دغه ځای نه خبر شو. نو دې په ځای نه د ټلیفون والا ټیټ ته وکښېنه دغه ته هغوی نه خبرونه ټلیفون والا بعض اخبار ګوره چې د دنیا نه خبرېږي. داسې ټرانسمیشن نه دی چې تا د دنیا خبرونه راوړو. ایمان چې دی دا د عملي ژوند سره تعلق ساتي. ته به کله په هوا الوځې، په هوا پې الوځې په ایمان باندې. کله به یاره دي چې مونځ وکړم که نه او چې څه غواړم چې سلام وکړم السلام علیکم السلام علیکم او چې څه غواړم دلته بس مونځ دې ته وایي چې داسې نه وي که نه. او مونځ دې ته وایي چې زه به مونځ ودرېږم که نه چې د دنیا نه بالکل خبر نه یم، بالکل د دنیا نه بره وځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه کله کله په مانځه کې اوږد صورت ته مې ارادی، زما اوږد صورت ته ارادی چې زه اوږد صورت ویم، خو ناڅاپه چې وګورم نو د ماشوم ژړا واورم، چې ته په کور کې ماشوم ژاړي که نه د ماشوم ژړا واورم. نو زه په دې زړه کې دا سوچ وکړم چې دا ماشوم ځکه ژاړي چې دا مور یې دلته په مانځه ولاړه ده، جومات ته راغله. هغه زمانه کې خو جومات ته به ښځې راتلې که دا ښځې د بازارونو خبرې خو ډېرې کوي، د نوکرو خبرې خو ډېرې کوي. خلکو ذهن بدل کړی دی. پرون زما یو کلاس کې یو ماشومه وایي د واده خبره مې وکړه، یو اوږده قصه مې ورته وکړه، ښویولو دپاره مې خبره کوله، ذي رحم محرم خبره پکې راغله. نو هغه وایي چې سم ته دا خبره کوې چې بس جینکۍ دې واده وکړي او دا دې وکړي او مور دې جوړه شي او ښځه دې جوړه شي، خپل کیریر جوړول غواړي. د کیریر نه معنی زه به څه به وکړم په واده به څه وکړم به څه ورسوم. دا تصور دی د خلکو په ذهن، کیریر جوړول غواړي. دا د خلکو ذهن دی. کیریر څنګه جوړېږي؟ د فرایضو نه تخته، د واجباتو نه د ذمه دارو نه تخته او بیا کیریر جوړوه. دا کیریر خاص سراب دی، دا خاص شګوګل دی، دا حقیقت خو نه دی. دا خبره مې د څه پورې کوله چې بنیادي خبره دا ده چې د خبره کوم ځای ته ورسېده؟ جړا आवाज یې واورېدو نو نبي علیه السلام وایي چې دا زنانه زه وایم چې زنانهو ته دا نورې خبرې کیریر پرېږدئ، دا لمونځونه شروع کړئ. دا لمونځونه ستاسو ډېره ذمهداري ده. دا ماحول داسې برابرول پکار دی چې واقعي دا زنانه جوماتونو ته لمونځونه راشي.
که راځي نه لازمه پرې نه ده غوره خبره دا ده چې په کور کې کوي غوره خبره خو دا ده هغه وخت نبي علیه الصلاة والسلام چې په کور کې غوره دی خو که څوک راتلل غواړي نو چې هغه ته څه مسله نه وي که څوک راتلل غواړي چې هغه ته څه مشکل نه وي نو نبي علیه الصلاة والسلام ته چې به زنانه ومونځ کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مانځه کې وایي په مانځه کې وایي سوچ مې راشي چې زه اوږد صورت ویم خو بیا ویم چې دا ماشوم جاړي نو د دې مور خو توجه کول هغه بچي ته شو دا به وایي چې دا مونځ به کله خلاصېږي نو زه صورت لنډ کړم د ورکوټه صورت ویم ځم چې دا مور خپل بچي له ورسېږي وګوره نبي علیه الصلاة والسلام په مانځه کې دننه د یو مور د خپلې بچي سره د مینې احساس کوي او د هغې لحاظ هم کوي زه دا نه وایم چې مونځ دې ته وایي چې ته پکې ټول عمر یو خبر کړه نه په مونځ کې خشوع پکار ده خو داسې مونځ چې ته وایې چې د دنیا و ما فیها نه به زه غافله یم د هېڅ نه به نه یم خبر دا مونځ ناممکن دی ناممکن څیزونه په خلکو مه فرض کوه دا نه کېږي داسې مونځ څوک نه شي کولی چې د دنیا نه بلکل بالاتر شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځلې مونځ مونځ وکړو نو اړو کرانه پکې ونه ولاړ بیا راکړه بل راکړه چې سلام یې وکړ نو خلکو ورته وایي چې امیر المؤمنین ته په مانځه کې څه ودرې ویې ښه هېڅ مې پکې ونه ویې نه که نه مونږ ورته وانه وایو ویې ښه دی چې بیا مونځ وکړو راځئ بیا وایي دا څه مسله وه وایي اصل کې ما دا روم طرف ته فوجونه لېږلي وو روم طرف ته او هغه فوجونو باندې مې سوچ کوو چې د هغوی مسایل به څه او هغه به حمله څنګه کوي او دښمن له به شکست څنګه ورکوي په دا پلیننګ او په دې منصوبه بندۍ کې په دې مانځه کې روان وم او سره سوچ مې رانغی خو بس لاړم ښکته به راشم وایي راځئ دا مونږ به بیا وکړو نو هېڅ چا ورته ونه ویل چې امیر المؤمنین صاحب دا مسله اچوي دا به مونږ امیر صاحب او دا مونږ له مخکې مونځ مونږ وایي چې دا مونځ دی او دا لګیا دی په روم او په ایران کې دي یاره دوی هغه سره ذمهداري ده دا انسان زه دا نه یم چې ته پکې ګډې بېزې سره وه ګډې بېزې پکې مه سره وه هغه پکې خپلې ګډې نه سره ولې د دین غم یې کو په دې ځمکه باندې د خدای د دین د غلبې سوچ یې کو ځان سوچ یې نه کو زما د خبرې صرف او صرف دا مطلب دی چې داسې مونځ په خلکو مه لازم کوه چې هغه یې نه شي کولی دا مونځ ناممکن نه دی وإنها لكبيرة ګران دی وإلا على الخاشعين چې څوک د خدای نه یېرېږي هغې ته ګران نه دی نو هغې ته یې مه ګرانه هغې ته یې مه ګرانه ځین د ایمان داسې تشریح او د ایمان داسې وضاحت چې د هغې د انسان د عملي ژوند سره تعلق نه وي دا ایمان نه دی دا د ایمان تشریح نه ده د ایمان تشریح دا ده چې د هغې د انسان د عملي ژوند سره تعلق دی دا ایمانیات تاسو ټول راواله ایمانیات آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت دا إيمانيات دا الله منل دا الله توحيد منل دا الله التوحيد دا منل مطلب سده دا الله التوحيد دا منل مطلب ده دا الله تعالى بندگی کے دا الله تعالى اطاعت کے دا الله خبر منل دا الله تعالی خبره منې چې ته وایي کوه نو کوه او چې ته وایي مه کوه نو مه کوه که دا ټولې خبرې ومنې او سجدې خدای ته ډېرې اوږدې اوږدې وکړي او قسمونه هم د خدای په نوم خورې او تلاوتونه هم د الله د کتاب ډېر ډېر کړي او یره هم په زړه کې د الله نه ډېره ساتې او تم هم د الله تعالی نه ډېره ساتې خو خبره د الله تعالی نه منې نو ته موحد نه شې ته مؤمن نه شې جوړېدی نو شیطان هم د الله تعالی چې خبره ونه منله د جنت ته یې ویستې الله تعالی ورته سجده وکړه ویې نه کړه چې ویې نه کړه ویې ځم نو بیا د توحید به ته څنګه رسې تشریح به ته څنګه کوې چې د عملي ژوند سره تعلق مو ساتي قرآن باندې عقیده ده په کتابونو باندې عقیده ده په قرآن عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما آمن بالقرآن من استحل محارمه چې قرآن کوم څیز ته حرام وایي او یو سړی حلال ګڼي د ده په قرآن باندې ایمان نشته په قرآن باندې ایمان دا نه دی چې تلاوت یې کوه تلاوت یې کوه پرې کوه ثواب که پوهېږې پرې هم ثواب دی او که نه پوهېږې هم ثواب دی خو پوهه خو به حاصلې جاړم ورته کولویم په سینه پورې هم نیسه خو خبره خو د عمل چې عمل پرې نه کوې
نو یو حدیث دی رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ډېر خلک داسې دي چې قرآن وایي او قرآن ورته خیرې کوي رب مصل یصلي والصلاة تلعنه ډېر خلک دي چې منځونه کوي او منځ ورته خیرې کوي نو څه مطلب چې منځ کوي نو منځ ورته ولې خیرې کوي چې د قرآن تلاوت کوي نو قرآن ورته ولې خیرې کوي ځکه چې هغه په هغې عمل دی هغه د هغې عملي تقاضې نه پوره کوي د پیغمبر د اطاعت څه مطلب دی د پیغمبر د اطاعت څه مطلب یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د نبی علیه الصلاة والسلام سره ډېر زیات د محبت اظهار نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې دا تاسو د دومره محبت زما سره کوئ د دې وجه څه ده دا څه چې ما یحملکم علی هذا نبی علیه الصلاة والسلام مثل کې اودس کوو چې اودس یې کوو که نه نو فجعل الناس یتمسحون بوضوئه خلک به د لاسونه د لاندې د مخ نه چې به اوبه تویېدې نو خلکو به ورته لاسونه نیول چې د لامبلو نه به اوبه تویېدې نو خلکو ورته لاسونه نیول او هغه اوبه به یې په ځان باندې مږلې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ما یحملکم علی هذا دا تاسو چې دا کار کوئ زما د لاسونو نه دا تویېدلې دا استعمال شوي اوبه په ځان پورې مګر دا کار ولې کوئ قالوا حب الله ورسوله وی د خدای پیغمبر ستا سره ډېره مینه ده د الله سره مینه ده او تا سره مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې من سره ان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله څوک چې په دې خوشحالېږي که نه چې د الله او رسول سره محبت وي او الله رسول سره مینه وکړي او بیا الله او رسول هم د هغه سره مینه وکړي نو فلیصدق حدیثه اذا حدث نو بیا دې رښتیا وایي دروغ دې نه وایي بیا دې رښتیا وایي نن څومره خلک د پیغمبر سره مینه کوي نه ټول خلک رښتیا وایي یاره د دروغو نه به بوجۍ ډک وي د هر یو سړي به دومره دروغ وایي که نه چې د هر سړي د دروغو نه وران د بوجۍ ډکېږي فلیصدق حدیثه اذا حدث که د الله د رسول سره مینه کوي نو رښتیا وایي وليؤدي امانته اذا اؤتمن او چې څوک در اختیارات او امانت درکړي نو امانت او وليحسن جوار من جاوره د ګاونډي سره ښه کوه درې خبرې نبي صلی الله علیه وسلم رښتیا وایه د امانتونو خیال ساته او د ګاونډي حق ادا کوه د ګاونډي سره ښه سلوک کوه نن سبا ټول خلک مسلمانان دي دا ګاونډیان د چا نه تدبیر یاره دا خو ټول خلک مسلمانان دي ستاسو په ګاونډ کې د چا په ګاونډ کې هندو دی تاسو په حیات آباد کې ماته خو داسې د چا په ګاونډ کې هندوان او سیکان اوسي په ټول مسلمانان نو بیا ولې ګاونډي د ګاونډي نه تنګ دی بیا ولې یو سړی امانت خیال نه ساتي څوک چا امانت ورکولی شي چا امانت ته په ایمان ووایه زه درته وایم چې ته دې جومات ته راځې او ته یو عام سړی یو عام مسلمان دی ته ورته پیزار حواله کولی شي خپل بوټانو ته حواله کولی شي دا بوټان زه مونځ کوم دا بوټانو ته ګوره یو سړی دې دا تجربه وکړي او بیا ما ته ووایه چې کېنه دلته کې یا په یو عام بازار کې خپل موبایل یا زه دې موبایل سره غسلخانې ته نه ځم زه دې موبایل سره غسلخانې ته نه ځم او اسې عام مسلمانان ټول مسلمانان دی یو عام مسلمان له موبایل ورکوي څه به زه وځم نو که تختولی د نړۍ کتلی خو به یې خامخا وي که ویې نه تښتېدل نو روح به یې ووایي چې چېرې ما دلته په دې جومات کې یو صاحب دی اوس په دې کې ما ته په نظر نه راځي یا نشته دی څه بل ځای نه راغلی ما کته دې ښه سړی دی نو زه غسلخانې ته ننوتم نو ما هغه له موبایل ورکړم دا واله زه باتروم ته رسوم چې زه رانم نو هغه ځای مې کتل نو ده اوس کولاو کړی دی لګیا دی پسې ګوري دا امانت نه حدیث کې راځي من نظر في كتاب اخيه بغير اذنه فكانما ينظر في النار یو سړی خط دی دا خط دی او هغه ورته ګوري دا خپل ذاتي خط او هغه ورته ګوري او دا بل سړی راغی او دې نه ورته ګوري چې دا څه دې کې څه لیکلي نو کوم سړی چې د بل سړي خط ته ګوري د هغه د اجازت نه بغیر نو فکانما ينظر في النار دا داسې دی لکه جهنم ته چې سر ورښکاره کړی لکه دوزخ ته ستا په پردي کار ته څه کار ستا په پردي خط ته څه کار دا ستا دی ته د هغه د اجازت نه بغیر دا ولې ګورې نو صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابو ته چې داسې مینه دې نه منې کومه خیر دی زما دا اوبه پر خپل وجود واچوه دا دې نه د منې کوم نه خو مینه دې ته نه وایي ولې که مینه دې ته ویلې نو چې نبي علیه الصلاة والسلام اوس نشته نو بس ما او تا خو بیا د مینه زما او ستا خو مینه نشته بیا نو نو که بیا به موږ څنګه مینه کوو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به کوم ځای کې اودس کوي چې موږ یې اوبه خو ما ته موقع نه ده میلاو شوې
زه به څنګه د نبي علیه الصلاۃ والسلام د اودس اوبه په ځان پورې تپم مینه خو دې ته وایي نبي علیه الصلاۃ والسلام نه مینه دې ته نه وایي مینه دې ته وایي چې زر کاله بعد مې یو سړی کولی شي مینه دې ته وایي چې زر او لس زره میله لرې مې یو سړی کولی شي د مینې تقاضې دغه نه دي دا تاسو ته وایي د مینې تقاضې نورې دي نو د ایمان تشریح دغه نه ده د پیغمبر سره د پیغمبر باندې د ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې خبرې د ایمان نه راتاو کړې خو زمونږ خبرې څنګه دي زمونږ خو اول په دې خبرو باندې سم هغه چې څه ته عقیده وایي که نه هغه عقیده پکې نه وي حقیقت دا دی چې د الله تعالی په توحید باندې د خلکو داسې عقیده وي چې څنګه عقیده پکار ده په دې آخرت باندې زمونږ داسې عقیده ده چې څنګه عقیده پکار ده دا درې خبرې خو ګوره ډېرې زیاتې بنیادي دي د الله تعالی توحید باندې دا موږ ته د بندګۍ چل ښیي دا موږ ته د بندګۍ چل ښیي که دا توحید موږ ونه پېژنو نو موږ بندګي نه پېژنو بیا به موږ کوو بندګي او حقیقت کې به هغه چېرته ایسو ګندګي غونته به بل څه شی چېرته د چا بندګي وکړي او څنګه بندګي وکړي او بندګي به څه ته وایي او چې بندګي نه کوي نو بیا به ژوند څنګه د انسانیت نو د الله تعالی د توحید موږ ته دا ښیي چې ته به بنده جوړېږي د خدای پاک د خدای بنده جوړ د رب بنده جوړ بیا د آخرت عقیده د آخرت عقیده موږ ته عظمت ښیي لویي ښیي وګوره ورته د اسلام کې څنګه توازن دی هم بندګي او غلامي او هم لویي یاره انسانه ته دومره لوی چې تا ته خدای خلیفه ویلي ستا د دې ټول ستا د عظمت او ستا د لویۍ نه دا دنیا ډېره وړه ده دا دنیا چې کومه ده که نه دا ستا د انعامونو نه ډېره زیاته وړه ده دا مونږ چې وایي صراط الذین انعمت علیهم مولا دا هغه چې الله راته وښایه چې تا ولې انعامونه ورکړي د انعامونو نه مطلب څه دي سره او سپین دي سره او سپین دي دا د دنیا دا مزې دي نجیب دا خو د انسان د دې مقام نه ډېر لاندې څیزونه دي دې ته خو دنیا ویلې ده دې ته خو دنیا معنی دا ډېره دنیئه ده ډېره ادنا ده دا ډېره لاندې ده د دې حیثیت هېڅ نشته د انسان دومره لوی حیثیت دی چې دا دنیا چې دا ټوله دله ورکړي که نه یو حدیث تاسو ته ما ویلی دا دنیا چې ټوله د انسان له ورکړي دا د ده د حیثیت نه ډېره کمه ده ما به په وړوکوالي نه مخکې وروسته دا چې کله په دې خبرو پوه شم نو زما په زړه کې دا ارمان ما به وي چې خدای پاکه چې زه جنت ته لاړ شم زه به د الله پاک نه انسان دی که نه خو مختلفې خبرې به ذهن کې راځي یو خبره به دا نو بیا ما وی زه به داسې چل کوم چې زه به الله پاک ته وایم چې یا الله پاکه چې د اولني انسان نه واله تر د اخرني انسانه پورې چې څومره خوشحالۍ چاله ورکړي هغه په یوازې ماله راکړه بس هسې مې دا په ذهن کې ونه یو اته کاله مخکې ما ته یاد دي حدیث مې وکړ چې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی به یو بنده راوغواړي یو بنده به راوغواړي یو خوا ته به راغلی چې خوا ته یې راولي ډېر عزت او ډېر احترام به ورته ورکړي بیا به ورته وایي چې بنده غلطۍ دې کړې دي خو غلطۍ مې درته معاف کړې اوس انعام رانه وغواړه چې څه انعام دله درکړم نو هغه بنده به ورته وایي چې خدای پاکه تا چې د اولني انسان نه د اخرني انسانه پورې په ټوله دنیا کې چاله څه خوشحالۍ ورکړي دي هغه ټولې ماله په یوازې راکړه نو الله پاک به ورته وایي چې یا بنده نه دې ځان وپېژندم نه دې زه وپېژندم نه دې ځان وپېژندو او نه دې زه وپېژندم دا که ځان پېژندلی چې ستا څومره قدر دی زما سره نو دغه پوه دا خو ته ډېر معمولي شی غواړې نو ما ته د خپل یو بچي کیسه رایاده چې دا حدیث مې وکړ زه یورپ ته تللی وم چې راتلم نو ټلیفون مې وکړو ماشومانو ته تا له سره وړم تا له سره یو پکې ماشوم و نو هغه ته مې تا له سره وړم مې ما له پولې را برطانیې نه ما سره مې ما له پولې را پولې نه یادې دواره پولې نو ما ته هغه یاد شو مې دا هغه پولو په شانتې خبره ما له پولې را زمونږ دا نو الله تعالی وایي بنده تا زه مو ونه پېژندم چې ما سره څومره خوشحالی دي ما سره تا دپاره څه دي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون هېڅ چاته پته نشته چې الله تعالی د انسان د سترګو د یخوالي دپاره څه تیار کړي دي پټ دي هغه پټ ما اخفي لهم پټ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سترګو لیدلې نه دي غوږونه اورېدلې نه دي او د یو انسان په تصور کې هغه تېر شوي نه دي دومره لوی انعامات الله تعالی انسان له تیار کړي مؤمن له
نو الله تعالی ورته چې بنده ځان دې ونه پېژنده چې ګوره ته ما خوا ته راوغوښتې او ته ما لیله د دنیاګۍ هغه خوشحالۍ غواړې دنیا کې څه خوشحالۍ ډېر څه وغواړه ډېر څه دي زما خوا نو انسان دپاره الله تعالی د آخرت دې دپاره جوړ کړی دی چې ده ته پته ولګي چې دا دنیا ګوره ستا د دې حیثیت نه ډېره لاندې ده په دې دنیا ځان مه وژنه د دې دنیا بنده مه جوړېږه د دې دنیا کامیابۍ ته کامیابي او ناکامۍ ته ناکامي مه وایه د دې خوشحالۍ ته خوشحالي او د دې خفګان ته خفګان مه وایه دا اصل کامیابي نه ده دا اصل خوشحالي نه ده دا خو ستا د حیثیت نه ډېر لاندې دنیا ده دا لاندې ځای دی ستا د حیثیت مطابق جنت تیار دی او اوس چې ته مسلمان ته دا خبره وکړې چې نه مسلمان ته دا کافر خو ته پرېږده خو چې مسلمان ته ووایې چې یاره دا ته څه کوې هغه وایي یاره مړه ته پرېږده سړی ته به د دنیا کې نو زه دا نه وایم چې دنیا مه حاصله وه خو زه دا وایم چې دا خو ومنه که نه چې اصل ژوند دا نه دی نن مې په کالج کې په خطبه کې یو مثال ووایو او مثال به تا ته م ما وایي داسې مثال یې ومنې د آخرت د دې خبرې لکه د یو مور په خېټه کې چې دوه ماشومان دوه ماشومان درېیم نو دا دوه ماشومان د یو بل سره فرض کړی شو دا دوه ماشومان د یو بل سره خبرې دا یو ماشوم ورته وایي چې ته خبرې اصل کې دنیا دا نه ده اصل دنیا بله ما او تا به د دې دنیا نه وځو بیا به یو بله دنیا یو زمونږ به سترګې غړېږي مونږ به د لرې پورې لیدل کوو مونږ به دا خپې نه دي دا به ډېرې مضبوطې شي مونږ به په دې منډې وو زمونږ دا لاس به دومره کلک شي چې په دې باندې به مونږ څیزونه هم رااخلو درانه درانه څیزونه پرې اوچته اوږدو به پکې لوبې به پکې کوو منډې به وهو زمونږ دا ژبه ده په دې خوله کې دا به خبرې کوي موږ خبرې نه شو کولی دا به خبرې کوي مونږ په دې غوږونو اورو مونږ به بیا ډېر لوی میدان به یې په هغې کې به شپه یي ورځ به یي خوشحالي به یي خفګان به یي خپلوان به یي دوستان به مو یي ملګري به مو یي ملګري خواږه خواږه څیزونه دي هغه به خورو اوس خو دلته په دې نوم باندې خوراک کړو بیا په دې خوله باندې خوراک کړو خواږه خواږه څیزونه به خورو زمونږ طبیعت رنګینه رنګینه څیزونه وایي د چا رنګ به سور وي د چا به تور وي د چا به سپین وي د چا به خړ وي څه څیزونه به خواږه وي څه به تراخه وي څه به نرم وي څه به پاسته څه به کلک وي او اصل ژوند هغه دی هغې کې به مونږ خاندو هغې کې به مونږ خبرې کوو کله به وده کېږو کله به راپاسو کله به یخني کله به ګرمي جامې به اغوندو زبردست قسمه بوټان او سپلی به پښتو کوو جرابې به اغوندو داسې کوټونه واسکټونه به دا به اغوندو کله به یخني راځي کله به ګرمي راځي کله به جاړو کله به خاندو کله به خبرې کوو څوک به م خوښېږي د چا به خوښېږو د چا به بدي کېږي دا اوږدې کیسې ورته شروع هغه بل ماشومه ته وایي ملا چې لږ یې کم دنیا همدغه ده دا ما او تا پکې یو چا وایي چې مونږ به د دې نه کوم دا تاسو وګورئ سترګې به غړی او په دې خوله به خوراک کوي او بیا هغه ورته وایي په دې خوله کې به غاښونه وي هغه ګوره ورته یې دته وګوره دې قمقل ته ګوره دا کوم ته ما ته دا ثابتولی شي په ساینټیفیک طریقه ته به ما مطمئن کولی شي هغه ورته وایي ګوره صبر وکړه یو ځل به داسې کېږي بیا ورته هغه ماشوم وایي هغه اولنی او ورته وایي ته خبرې زمونږ یو مور هم ده زمونږ پلار هم دی وایي مور هم کوم ځای کې ته ماته ښودی شي ته ماته ثابتولی شي هغه وایي دا مونږ چې کوم ځای کې پراته یو که نه د دې نه چار چاپېره مور ده او ته خبره ده مور څومره مهربانه ده د هغه مور څومره مینه ده یاره هغه به مونږ په غېږ کې ګرځوي هغه به مونږ سینه راکوي مونږ به پی راکوي مونږ به ښکلوي مونږ به په غېږ کې اوچتوي مونږ به صفا کوي مونږ به ځان سره غېږ کې راجوختوي ځان سره به موده کوي زمونږ خوږې خوږو خبرو ته به هغه غوږ وي مونږ چې څه پرې غواړو هغه به راله راکوي مونږ سره به ډېره زیاته مینه کوي مونږ سره به خبرې کوي مونږ په غېږ کې اوچتوي چې مونږ خبرې کوو راته به خوشحالېږي ته ما ته مور ثابته کوم ځای ده مور کوم ځای ده هغه وایي یاره په صبر وکړه که نه یو وخت را روان دی پته به دې ولګي نو هغه اولنی ماشوم چې ورته کومه خبره کوي دا دویم ماشوم د هغه خبره نه مني نه یې مني نو ته ما ته ووایې چې د هغه د دې نه منلو په نتیجه کې به د حقایق بدلېږي نه بدلېږي همدغه مثال په دې موجوده زمانه کې دا اوس چې دا ما او تا څنګه یو که نه نو ته خو دا وایې چې وګوره دغه ماشوم څومره قمقل دی چې د دې بل ماشوم دا خبره نه مني خو دا ما او تا څومره قمقل یو چې د الله او د الله د رسول هغه نه منو چې الله پاک راته وایي چې خدای شته او دا بله ته وایي کوم ځای دی ته یې ما ته وښایه
لکه هغه بل چې ورته وایي مور مې کوم د ته ما ته وښایه هغه وایي لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه ته بیا وینې بیا به دې تاوېږي را تاوېږي او د خپو نه به یې اوړې راوړې دا پیسې به دې ورته نیولي د هغه هره خبره به منې چېرته چې ګرځې راځې به د خپلې مور خواله به راځې نو داسې دا انسان هم دی ده ته چې اول وایي قرآن ورته ویلي دي که نه چې لترکبن طبقا عن طبق یو حالت به راځي بیا به د هغې نه پس بل حالت راځي همدغه د مور د خېټې دل نه دا کوم چې حالت دی کوم تا ته چې ما کومه انداز کې اسلام دغه حالت اوس دلته دغه حالت دلته انسان ته خدای وایي رسول ورته وایي قرآن ورته وایي چې دا دنیا تنګه ده په دې کې ستا نظر صحیح کار نه کوي قرآن کې الله تعالی وایي که چې قیامت کې به ورته څه وایي وایي لقد كنت في غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ته خو د خبره وې تا خو داسې به نه وي نو څنګه چل دی چې پردې مې دنې لرې کړې د سترګو نه نور څه دې ولیدل د ستا په سترګو مونږ مردان کې خلکو ته وایي د په سترګو چتي ناست چې په سترګو دې په دنیا کې چتي ناست شو نو څه دې نه لید نو اوس دې څنګه چل دی اوس دې نظر تیز دی که نه دی تیز دی نه که نه اوس هغه ټولې خبرې چې تا ته په دنیا کې ویلې کېدې دا رښتیا دي که نه دي او قرآن ورته ځکه وایي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد هر یو تن دې ته وګورئ چې سبا له مې څه تیار کړي سبا له څه مطلب دی یعنې د دې دنیا مثال د شپې دی دا دنیا شپه ده او دا سبا دا قیامت نه دی دا قیامت ورځ ده څنګه چې په شپه کې سړی هر څه ټیک نه وي کله کله باسي یو بوټي داسې یو ونه بوټکی غونته کوي سړی وایي ګور سړی راته ناست مړه وایي ودې یاره ولې ما وایي چې څوک دی خپل او پردی پکې سړی نه پېژني په تیاره کې څوک ورته چې رڼا نه وي ورته اصل رڼا دا به د قیامت په ورځ دلته په دنیا کې رڼا کومه یوه ده د قرآن او د سنت رڼا ده کلي دا شپه ټوله تیاره ده نو څنګه چې هغه د مور په خېټه کې تیاره ده که نه فی ظلمات ثلاث تیارې دي نو داسې دا دنیا کې هم ګورې تیاره ده الله نور السماوات والارض رڼا هغه ده چې الله تعالی یې چاله ورکړي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور چاله چې الله تعالی رڼا ورنکړي نو هغه سره رڼا نه وي نور نه چې کهکشانونو ته بره وخېږي که نه بې شمېره په سلونو نورونو ویني که نه بیا هم رڼا سره نشته رڼا دغې ته یوازې نه وایي رڼا یو بل شی رڼا د ایمان ان النور اذا دخل القلب انفسح د ایمان رڼا چې کله زړه ته دننه شي نو زړه کولاو شي زړه کولاو شي سړي ته پته لګي زما زړه کې دننه د ایمان رڼا راغله دا ذوقي څیزونه دي نو دغه دنیا د دې دنیا مثال هم بس دغه دی بیا به د نظر کار کوي بیا چې ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم یو مهربان رب دی چې څه دې غواړئ او څه دې زړه کې راځي هغه دنیا کې داسې شته ځواني وایي اوس یو سړی چې هغه ماشوم هغه بل ماشوم ته وایي چې مونږ به بیا ځوانان یو هلکان به یو منډې به وو په کبډو به یو بل له ورځو دواړه رونه په کبډو به یو بل هغه وایي کښېنه مړه دا به پکې د کم دی نو دلته چې تا ته خدای او رسول وایي چې ګورې هلته به ټول عمر ځوان یې هلته به بوډا کېږې نه هلته به خفه کېږې نه هلته به ګیلې نه وي هلته به حسدونه نه وي هلته به بغضونه نه وي هلته به دشمنۍ نه وي هلته به دا انساني ضروریات نه وي دا اودسمات او دا لاړې توکل او دا خراش کې او کڼې مڼې به نه وي نو دی وایي یاره دا خو د نیچر نه خلاف دي نو انسان د نیچر نه دا نیچر به دې بدلي دا نیچر به دې دا نه وي دا د فزیکس او دا د طبیعت دا اصول چې دي دا د دې دنیا لپاره دي دا د هغه دنیا لپاره نه دي نو دا د الله تعالی پیغام دی نو انسان ته ماشوم خو د دغه مخه ښکاري ځکه دی په دې تېر شوی دی دی وایي یاره دا رښتیا ده یو ځل به دنیا ته راځي خو د دې دنیا نه د غبرې دنیا ته تلل دا مې درته د دې لپاره دا ټولې خبرې وکړې چې د ایمان بنیاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل علم او د دعوت او د تعلیم بنیاد په دې باندې کېښود په ایمانیاتو باندې کېښود خو زمونږ هم هغه ایمانیات دي مونږ هم د هغه ایمانیاتو دعوه کوو خو دوه مسلې زمونږ خرابې دي یو دا چې مونږ روایتي مسلمانان یو مونږ شعوري مسلمانان نه شو مونږ شعوري ته وایو د ما یو دوست دی په دې کیمبرج کې اوسېږي نو هغه راته دا کیسه کوله وایي زمونږ په دې ګاونډ کې یوه ښځه د امریکې نه راغلې او مسلمانه شوه مسلمانه شوه نه وي امریکنۍ ده خو مسلمانه شوه نه وي نو
وی بله ورځ زما د کور والا سره ګپ شپ ګاونډ نو یو بله ښځه وه هغه هم پاکستان یې او زما ځان نو دغه امریکایي مسلمانې ورته ووایي چې زه چې داسې چکر ولګو په دې کیمرس کې یو ډېر لوی ځنګل دی هغه چودري رحمت علي مرحوم چې و که نه پاکستان له چې پاکستان نوم یې ښودی هغه هم هلته ښخ دی سره خوا کې یو ډېره لویه مقبره ده وایي موږ وایي چې زه چې داسې چکر ولګو وی روان شو نو امام ځان سره په بیگ کې کیمره کې ښوده په خپل شاپینګ بیگ دغه نه وه پرس کې په دې کې مې کیمره کې چېرته به تصویرونه وکړو او زما هغه ګاونډی ملګری چې کومه پاکستاني و نو هغه یې کیمره کې ښوده نو وایي چې داسې ورغلو یو مزیدار غوندې سین و داسې نو وایي زما هغه ملګري هغه کیمره راویسته وایي چې راویسته هغه امریکنی مسلمان یې ورته ووایي چې ته مسلمانه نه یې مسلمانه خو یم نو وایي چې دا خو د مسلمانانو تهذیب نه دی دا شی خو مونږ پرېښه تاسو خو پخواني مسلمانان یې نو تاسو نه خو پکار چې موږ مسلماني زده کړو دا خو د هغه مغرب او د هغې د سیکولرزم د بېدینۍ د تهذیب څیزونه ما د هغې مظاهر دي پښته ده په دې باندې وایي په ما داسې خوله راغله چې په خبرو نه یم پوه شوی او نه په چکر پوه ځکه چې ما وایي چې اوس زما د پاس وایي چې ته دې خواته ستا په دې کوم دی نو راته وایي چې مسلمانانو دا تاسو څه کوئ دا اول نه د اخره پورې ټول یو شانتي دی وایي دا شعوري مسلمان دی ته وایي ښه چا وایي چې نه دا خبرې ټولې د جاهلیت دي دا د ګناه دي دا د شیطان د فکر راځه دا هر خبره د الله او رسول نه زده کوه مخکې ذهن خالي کړه شعوري مسلمان او دویم دا خبره ذهن کې کېنوئ چې هغه پورې ته د ایمان په خوږو نشي پوهېدی تر څو پورې ته د ایمان داسې تشریح کوې که نه چا په دې هوا کې چې ناممکناتو غونډه کې لګیا چې د عملي ژوند سره تعلق نه او په ناممکناتو کې لګیا که نه او دا ایمان د څو پورې د عمل ته راکوز کړی نه دی او د عمل سره د دن نه اخکلی نه دی او دا عمل د ایمان په بنیاد باندې نه دی خپل کړی او په دې اعمالو کې دی دا ایمان وردننه کړی نه دی او ایمان جدا دی دنیا جدا ده او آخرت جدا ده نو ته د ایمان په خوږو نه پوهېږې دا دوه خبرې به ذهن کې کېږي یو به دا چې د ایمان او د عبادت او د بندګۍ به هغه تشریح منې چې کومه تشریح د انسان د عمل سره تعلق ساتي د هغه د اصلاح سره تعلق ساتي د هغه د کردار او د فرایضو او د حقوقو او د واجباتو او د ذمهدارو سره تعلق ساتي چې د دې ذمهدارو سره تعلق نه ساتي نو دا بیا د فرشتو ایمان دی دا د فرشتو ایمان دی دا د انسانانو ایمان نه دی بیا د انسانانو د ایمان مطلب دا دی انسانانو د ایمان مطلب دا دی چې نه ته په دې عملي دنیا کې جومات ته به هم راځې کور ته به هم ځې کور ته به هم ځې بازار ته به هم ځې پټي ته به هم ځې سرماتې رحماتې ته به هم ځې مشري کشري به هم کوې خوښه ناخوښه به هم کوې دا ټولې خبرې به راځي او په هر ځای کې ولا تموتن الا وانتم مسلمون چې مرې نو چې مسلمانان مرې نو څه مطلب دی چې مرې نو چې په جومات کې مرې دا مطلب دی د دې د جومات ته بار مسلمانې ده نو ځکه وایي چې مرې نو چې مسلمانان مرې چې ته په پټي کې هم به مسلمانې که ته په دوکان کې هم به مسلمانې که ته په دفتر کې هم به مسلمانې که ته د ډېر لوی سردار او جرنیل او وزیر اعظم او صدر یې نه نو د دې معنا دا ده چې هغه ته بار نه ده په کوم حالت کې چې ته مرې ته مسلمان چې مرې نو دې معنا دا ده چې هلته به د اسلام تعلیمات تا خو د اسلام تعلیمات راوړل او تا خو په جومات په غوټ کې رادننه کړل تا خو بار ته نه وباسې اسلام ته د بهر د وتو اجازت نه ورکړې دنیا دې تقسیم کړه نو دنیا تقسیمومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تعلیم ده او ان شاء الله العزیز پر روان درس کې به بیا تاسو ته حدیث جبرئیل ما خو یې نن به وایم نو خبره بیا ډېره زیاته وګړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی نو د ایمان او د اسلام تشریحات کې وکړو به د احسان تخلص بیا ته د قیامت تپوس وکړو نو دا ټولې خبرې ورته وکړې که نه نو په آخر کې نبي علیه الصلات وسلام وایي چې دا سړی لاړ نو تاسو پېژنده چې دا څوک و نو صحابه کرام وایي حضرت عمر وایي موږ نه پېژنو سړی و سپینې جامې وې تک تور یختې و نه د دې کلي او نه موږ پېژنده نو د چا میلمه ښکارې نو ښار خو و نه مدینه منوره خو دونه غټ ښار نه خلکو یو بل پېژنده وی هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم دا جبريل علیہ السلام راغلی او تاسو ته ستاسو دین خو معلم جبريل علیہ السلام معلم رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم دی دین خلکو ته څنګه ښیي ان شاء الله والعزیز روان چې موږ بیا د تشریح کوو